تاسو ته څنګه معلومه ده چې څو ورځې مخکې په غره باندې اهل تشي راغلو د موږ ځوانانو نوجوانانو چې کومه کمیټي ده هغه د حکومت د طرفه یوه کمیټي جوړه شوې ده نو هغه کسانو ودرولو هغه یې حکومت ته حواله کړو بیا یې موږ کوم مشرانو دا پیغام ورکړو روډ کلیر ده که د شپې رڅایو که د ورځې رڅایو خو بار بار هغه وایلیشن کوي هغه د معاهدې خلاف ورزي کوي چې هغه نه بعد کې د دوه ورځې مخکې بیا په توی باندې دوه راغلو چې هر څومره تعداد و خو په هغه کې درې کسان چې کوم هغه مړه دي نو موږ ورته بیا د تنظیم د طرف نه د قوم د طرف نه د ځوانانو د طرف نه دا یې ورته بیا دا پیغام ورکوو چې موږ تاسو سره معاهده شوې ده د روډ معاهده شوې ده نو تاسو که د شپې رڅئ که د ورځې رڅئ تاسو ته به د وتیزي قوم د طرف نه په روډ باندې هیڅ قسم ته مسله نه وي خو چونکې که د کومې غیر لارې دي یا د غرونو لارې دي یا د توی لارې دي نو دا به په هر قوم کې په سني قوم کې به هم وي په اهل تشي کې به هم وي چې موږ دغه کومه کمیټي یا فرا کوي یا چوکیدارا کوي یا د خپل ځان حفاظت کوي هغه صرف مقصد دا نه ده چې موږ اهل تشي دپاره ناست یو موږ خپل قوم کې نه هم ناست یو چې حالات داسې دا انقلاب ده موږ مخکې نه هم کورونه ړنګ دي سوځېدلي یو داسې کورونه هم شته چې د هغو اوس هم چېرې دیوالی نه شته هغوی د خپلو کورونو چوکیدارا هم کوي د خپل ځان حفاظت هم کوي نو په دې هیرو لیارو چې څوک راځي نو موږ ته دا پاتې نه لګېږي چې ته څوک یې ته یا ته سني یا شیعه یا یو غال یا یو ډکوي نو موږ بار بار دا ورته وایو چې تاسو په خپل روډ باندې رڅایو د معاهدې مطابق رڅایو تاسو ته په روډ باندې هیڅ قسم ته مسله نه وي او موږ به دا هم درته ووایو چې د روډ بالکل وتیزي کوم درته ذمه واخیستې ده د معاهدې مطابق د اتو میاشتو چې کوم کونه شوه ده د هغه مطابق تاسو ته موږ دا ذمه واخیستې ده چې وتیزای قوم به په دې کې هیڅ قسم ته د خپلې ودې څخه خلاف ورزي نه کوي بله ورځ چې کومه واقعه وشوله هغه خو نه قافلې شکل کې وه نه بل څه کې کسان په تورې شپې باندې روان او په هغه لارې روان وو چې هغه نه مو څه هم مقصد اخیستی شو یا خو دهشتګردۍ ته روان وو یا مثال څه نورې خبرې په دې سلسلې کې بیا د پاړچینور والا چند داسې جرنالست دي چې هغو میډیا ته غلط خبر ورکړی و په هغه کې خصوصا ډاون نیوز والا څه کوم غلط خبر شایع کړی و هغه نه بیا نورو نیوز والا هغه خبرونه کاپي کړي وو هغه سپریډ کړي وو نو مو اول خصوصا پاړچینور انجمن او دغه شاندې د پاړچینور کوم وکداران ذمهداران خلک دي هغو ته خوست کوو چې کله هم په پاړچینور کې یا په کورمې کې څه واقعه وشي نو د واقعې ریلیټډ صحیح خبر تاسو سپریډ کوئ هغه وجې نه د امن څه کومې تسلسل د هغه به جاري وي یو خبره بله خبره دا ده چې زه هغه جرنالست ته دا خوست کومه چې ته غلط خبرونو پیلوالي نه باز را شاویلې چې ته یو خبر واجنه کته غلط خبر سپریډ کې هغه واجنه په کورمې کې څه هم واقعي نوري پیښیدای شي درېیمه خبره دا چې هغه نیوز ایجنسۍ ته زه دا خوست کومه چې کله هم تاسو ته کورمې سره ریلیټډ څه خبر دیر کړی شي تاسو هغه کاونټر نیریټیو مخالف چې کوم هغه دا قوم دا یا خلک دي هغه نه خلی یا که نور نه شی کوئ هغه د انتظامیه ډي سي یا اي ډي سي یا اسسټنټ کمشنر چې څوک هم دي هغه نه دا خبر تاسو تصدیق کوئ چې کله تاسو خبر تصدیق کوئ نو هغه کې به دوې پیدې وي یو خو به غلط خبر نه سپریډ کېږي دنیا ته به د یو پریک بل پریک یا غلط مخ به نشو شو خیالی شی هغه سره به امن ته کوم تسلسل ده دا به جاري ساتلی شي نو زه یو ته بیا خوست کوم د میډیا په وسطت سره چې تاسو کورمې ریلیټډ څه کومه خبرونه دي دا ډېره حساس علاقه ده تاسو انتهایي احتیاط نه کار واخلئ چې آینده دپاره دغه شانې فیک نیوز سپریډ نه شي نن اهل سنت څه ینګ ودي لیډران دي عمران مقبل څنګه گرفتار کړه د حکومت نمو گورنمنٹ نه حکومت نه دا خواست کوو چې یو خو الریډي اهل سنت په کرایسس کې ده او چونکې مو څومره خیال ده عمران مقبل څه داسې په کرویانو کې څه ملوث نه ده نو هغه گرفتار شوی ده نو موږ مطالبه کوو چې هغه تاسو فوري رها کړئ او موږ مزاحمت کوو چې تاسو دا گرفتار کړی ده او بل خواجه نعید په حوالې سره هغه په کور باندې چپې پولیس والا اچوي نو موږ مطالبه کوو د ګورنمنټ نه چې هغه د چپې بند کړلی شي هغو باندې کوم اف آی آر دي هغه د ختم کړلی شي څومره د اهل سنت د ینګ لیډرز دي په هغو باندې کوم اف آی آر دي هغه د پکور د ختم شي چې کوم په جیلونو کې د هغه د پکور د رها کړلی شي چې دغه کوم په علاقې کې امن ده چې دا برقرار وي او چې دینه بدامنۍ نه جوړېږي